أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دا آیت عموما ډیرو مسلمانانو ته یاد دی، او عام مسلمانان دا آیت ډیر اوري. خزو نرو تا وړو لویو تا ټولو ته دا آیت یاد دی. دی آیت کې الله پاک مونږ ته یو خبر را کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بالذات اعلان ورکوي او مونږ په خبرې چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، چې د ټول مخلوق د پاره مات رحم لېږلی. او دا ماو الا دا طالبان وی د حصر معنا ورکوي، یعنی بالکل په ټول مخلوق کې دا واحد ستا صفت دی، د بل چا صفت نه دی چې ته د ټول مخلوق د پاره رحمه. بیا عالمین طالبان وی د عالم جمع ده، نو یوازې عالم هم د الله نه ما سوا ټول مخلوق ته وایي، خو دلته د جمع لفظ راوړه. د اشارت دې ته دی، مبالغه هم ده او اشارت دې ته دی چې څومره قسمونه د مخلوقاتو دي، کاغه دریاب کې مایان دي، که په هوا کې مارغان دي، کاغه د ځمکه او اسمانونه او د جمادات او کاڼي بوټي دي، کاغه نور او سپومې ده، او که انسان دی او که پیریان دي، د ټولو د پاره ته رحمت دی. او زمانونو د رحمت ډېرې معنی دي. رحمت مهربانۍ ته وایي چې ستا په دې ټولو مهرباني ده. رحمت د الله فضل او کرم ته وایي چې ته په دې ټولو د خدای ستا دې ټولو باندې ستا د وجې د خدای فضل او د خدای کرم دی. او د هغې وجه دا ده په راتلو سره الله پاک د دنیا نه کفر او شرک ختم کړ او د الله د وحدانیت او د یووالي سوچه عقیده د مخلوق ته راورسوله. انسانان او پیریان لګیا دي او د الله ذکر کوي د خپلې عقیدې د توحید سره، او د الله پاک د کتاب تلاوت کوي، او منځونه کوي، او درسونه کوي، او دعوت او تبلیغ کوي، او تسبیح لاس کې دی، او خانقاهونه چلوي، او الله یادوي، او خلقو ته الله ښیي. دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت. د هغې وجه څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم ویل کېږي نو قیامت به نه راځي. نو د الله د نوم نه مراد د الله نوم اخیستل خو د عقیدې د توحید سره. ولې؟ ځکه مشرکان هم د الله نوم مني، هغوی خو خدای مني. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، که د دوی نه تپوس وکړي چې ځمکه اسمان چا پیدا کړی دی، هغوی وایي الله. یهودیان یې مني، عیسایان یې مني، مشرکان یې مني. د هغوی الله نوم نه دی مراد، د الله نوم چې تر څو اخیستی شي، خو چې سوچه عقیده د رسول الله مبارک راوړلی شوې چې د توحید عقیده د چا ورسره یي چې دا ټول دا مني چې دا الله وایي به خدا ګورې یو د ده له شریک نشته، او دې الله چې کوم پیغمبران را لېږلي دی هغه هم ورسره منم، د دې الله صفتونه منم، او دا الله چې مونږ ته څه وایي نو هغه احکامات هم منم. دا عقیدې سره الله ویل. د دې عقیدې نه بغیر خو یهودیان وایي
د دې عقیدې نه بغیر خو مشرکان وي، د دې عقیدې نه بغیر خو عیسایان وي، ټول به د الله نوم علي. نو چې ترسو په مخ د ځمکه د توحید د عقیدې سره د الله نوم اغشتي شي نو قیامت به نه راځي، او چې کله د توحید د عقیدې سره د الله نوم ختم شو نو قیامت به راځي. نو قیامت چې راشي څه چل به وشي؟ پیریان به ځمکه اسمانونه به ټوکړې ټوکړې شي، دریابونو باندې به اور بل شي، البحار سجرت، دا به لوخړه به شي، دریاب کې به قطره به پاتې نه کړي، لوخړه به شي. دا غرونه به داسې شي کالعهد المنفوش، لکه په هوا کې چې دا مالوچ الوزول کېږي، او د انور او سپومې د نجوم منقدرت دا رڼا به ختم شي، ټوکړې ټوکړې به شي، اسمان به ټوکړې شي، ځمکه به ټوکړې شي. پته ولګېدله چې د دې ټولو کائناتو زندگی د الله د نوم سره ده، او د الله نوم د رسول الله د برکت نه دی. نو گویا کې د ټولو کائناتو زندگی د پیغمبر مبارک د برکت شوه. رحمت نور څه ته وایي؟ د اسمانونو د ځمکې او د ټولو کائناتو جون الله نوم سره تړلی شوی دی. د الله دا نوم په دې ښکلې عقیده مونږ ته چا ښودلی دی؟ حضور پاک مبارک. رحمت شو د اسمان د پاره چې هغه راوړلی شوی نه وی راغلی، او د عقیده نه وی راوړی، نن به قیامت راغلی و. رحمت شو د ځمکې د پاره، د غرونو د پاره، د پیریانو د پاره، د انسانانو د پاره، د دریابونو د پاره، د کبانو د پاره، د میږو د پاره، ټولو له رحمت شو چې د هغه نه وی راغلی او د ښکلې عقیده نه وی راوړې. دا یو بنو چې هغه راغی او د ښکلې عقیده راوړه، او تر څو د عقیده په مخ د ځمکه پاتې دا ټول به وي، او چې د هغه راوړلې شوې عقیده ختمه شي دا ټول به دړې وړې شي، ورسه به ختم شي. ځکه خو حضور پاک مبارک په بدر کې 314 مسلمانانو وسره او کافران 1,000. حضور پاک د سفر لاندې چې دعا کوي پړې رضاره دعا کوي، هغه دعا کې یو ټکی وایي اللهم ان تهلك هذه العصابه. خدای ما خو مهنت وکړه، خواري مې وکړه، 14 کاله مې په مکه کې وکړه، 2 کاله مې په مدینه کې وکړه. هغه وخت پورې د بدر جنگ تقریبا په 2مه هجره کې شوی دی. تقریبا 15 کاله مې الله خواري وکړه، دغه 314 مې پیدا کړي دي، دقه مې پیدا کړي دي چې دا تا ته مخامخ ولاړ دي. اللهم ان تهلك هذه العصابه، خدای کدا ډله دې هلاک کړه، لم تعبد الى يوم القيامه، قیامت پورې بستا بندگی به ونشي ګوري. بندگی خو کېږي به یهودیان به هم کوي، عیسایان به هم کوي، دا خو په مخ د ځمکه وو. لم تعبد د توحید د عقیدې سره بندگی دا بسته ونشي، او چې د توحید د عقیدې سره بندگی ونشي مخلوق به ختم شي او برباد بشي او تباه بشي. ځکه الله پاک رسول الله مبارک ته فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یوازې د انسان د پاره او د پیری د پاره نه، د ټول مخلوق د پاره د خدای رحمت چې قیامت راشي ځمکه ختم، اسمانونه ختم، دا فرشتې به هم ټولې ختم شي، ارسه به ختم شي. دا د پیغمبر وجود شو مخلوق د پاره. او د رحمت بلا معنا صدا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. د خدای کرم نوازی چې په دې مخلوق د خدای احسان راځي، کله راځي چې الله خوشاله وي. د الله کرم نوازی او د الله خوشحالي ستا د برکت ده. که ستا تعلیمات نه وي راغلې په دې مخلوق په د خدای کرم نوازی نه وي راغلې، په دې مخلوق په د الله پاک د طرف نه فضل او احسان نه وي راغلې، ډوډۍ به ورته میلاوېده خو داسې لکه مږې له چې سړی پنجره کې ډوډۍ ږدي. کافر له خدای روزي ورکوي خو دې ته به کرم نه وي، کرم نوازی به ورته نه وي، دې ته به د خدای پاک رحم نه وي، دې ته به د خدای کرم نه وي، دې ته به د خدای فضل نه وي. د دې داسې مثال دی لکه مږې ته چې پنجره کې څوک غوښه ږدي، نو مږې ته خو هغه ترسکونه ده، خشته ده، خوشبویه ده، مږې د سوړو نه ورپسې راوځي او په پنجره ورننوځي، هغې ورته ګډېږي چې موږ ته خوراک میلاو شوی دی. لیکن دا خوراک د مږې دپاره کرم نوازي نه ده، دا په مږې رحم نه دی، دا په ځمکې برکت نه دی، دا د چا دپاره دی چې دا مږه پې زه ګیره کړم او دا پې مړه کړم.
کافرانو له او بد عملو له چې خدای روزي ورکړي. ډېر خلک وایي که نه زه مونځ کوم او زما لاس تنګ دی او فلانکي په کټ کې ناست دی په خپله حجره کې ډډه والې د مونځ نه کوي او روزي بېسیاره ده. ما وی سوچ مه کوه دغه روزي چې دا د ده ته بېسیاره ده دا د مږې د پنجرې روزي ده. دی ورته خوشحاله دی لیکن دا د ده د نیوکې دپاره ده. دې باندې خدای را د ګمراهي زیاتی چې پرېږده چې ګمراهي نوره ډېره کړي ناګهاني به یې راونیسم قبر کې به تېره دې غوښو او د دې ښکلې ژوند او د دې بالښت د ډډې دا په حجره کې چې بېلمازه پروت دی یا په دوکان کې بېلمازه پروت دی یا په پټي په غاړه بېلمازه پروت دی د دې به بې حساب کتاب دا رحم نه دی. د خدای رحم او کرم نوازی هغه ده چې په مونږ خلکو د په مسلمان ده. ګورئ د خدای رحم او د خدای کرم نوازی هغه ده چې هغه په زمونږ د برکته بیا د مرغانم خوري زمونږ د مسلمان د برکته میږیم خوري زمونږ د برکته پاس دریاب کې دننه مرغانم خوري. ولې رسول الله مبارک فرمایي ګوروس وی په سوړو کې میږیان او په دریاب کې مایان د مولا صاحب د ژوند دپاره دعا غواړي. معلم الخیر خلکو ته چې نیکي ښیي هغه له دعاګانې غواړي. څوک وله غواړي د مولا صاحب دپاره د عالم دپاره په سوړو کې میږیان او په دریاب کې کبان ولې وله غواړي. هغې ته پته ده چې تر څو د مولا صاحب دی خو د پیغمبر راوړلی شوي دین خلکو ته ښیي نو قیامت به نه راځي. او که مولا صاحب ختم شو د پیغمبر راوړلی شوي دین به ختم شي نو قیامت به راشي نو نه به میږیان وي او نه به کبانې بیا. رحمت شو د میږیانو دپاره که نه شو چې د پیغمبر راوړلی شوي دین څوک ښیي هغه ته دعاګانې کېږي. زمارونو او ظاهري رحمتونه څه دي د حضور پاک وجود مبارک خو انسان څه کوي چې حیواناتو له رحمت په حیواناتو باندې هم رحمونه کړي او کرمونه یې پرې کړي. اوښ راغی رسول الله مبارک په جومات کې ناست اوښ او جومات ته را روان دی او رسول الله مبارک خلکو دا اوښ منې کوي مې منې کوي. نیغ راغی او د پیغمبر علیه السلام په دې غېږه کې دا سر کېښود او سر یې خور کو اوښ برلار شروع کړه ژړلې او د سترګو نه اوښ کې بهېدلې. حضور پاک او فرمایل وی دی اوښ ماله فریاد راوړی دی د مالک راوړی. اوښ ته پته ده چې زما رحم دا پیغمبر دی په ما مالک ظلم کوي د ظلم نه به مې دی بچ کوي. اوښ ته اوس څه پته لګي چې پیغمبر څوک دی امتي څوک دی او جومات کم ځای دی او اجره مې کم ځای ده او زما د سره ځای کم دی ټول هر څه پرېږدي او جومات ته راځي ټول مخلوق پرېږدي او د پیغمبر مبارک غېږه کې خپله غاړه خورئ او برړېږي چې مالک یې راغی وي ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه ته پې کار ډېر کې او خوراک نه ورکې ډېر کم ورکې وی او سیفټي کې ویلي وی ظلم مه کوه د باندې کار کوه خو چې دې دمه تازه او کله چې دې دمه او تازه نو کار پې بنده وه. دا نه چې په لاره روان او دې ټخ ټخ کوي د کار نیو ښه ستړي شي او بیا د بار د وړو نیو ته په چوکه راګیر کې او دربې او دربې او دربې دربې غریب د کار نیو ته دربې ارو ورو قدم علی کور ته ورسې او بیا په بار ور واچې. دا ظلم دی د جبه نشته خو د خدای په دربار کې خدای چغه وایي که نه. رسول الله مبارک اعلان وکړ چې داسې به چرې نه کوي. اوښ له رحم شو که نه شو؟ د اوښ په برکت د ټولو څارو دپاره رحم شو. اس باندې خر باندې به ظلم نه کوي. کار ته الا دا سخر لکم الله تاسو له پیدا کړي دي تاسو له مسخر کړي تابع کړي دي خو ظلم به نه کوي. مړی به اوبه به وله ورکې او چې کله موړ شي نو بیا ته کار اله او داسې وخت کې ته بار لرکوه داسې وخت کې ته ریړه لرکوه چې دی بیا هم تازه وي. دا نه چې خستړی شي او ته بیا د دور د تلو نه 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 دا د خدای مخلوق دی بې جبانه مخلوق دی. تا ته چغه نشي والی خو الله ته خو چغه وایي که نه نو ظلم به نه کوي. رحم شو د حیواناتو دپاره مونږ ته اعلان راکړو. تاسو وینئ که نه ډېر خلک یې اس په غریبه د تلو ني ټوله ورځ یې منډې والي. زه ښه اوس خو اس پې د کاره خلاصه شوې دا چینګچان میکچان راووتل او پخوا به نو په خدای یقین وکړه بعضې کوچوانانو به د اس په سر ډېر زیات ظلم کو. چوکه به یې راغشتې او دربولې به او چابک به ورسره په هغې به یې والې او انخطې به ووته غریبانان او دا دربار به یې تېستل او هغه واګې به یې ورته نیولې په هغه واګو به یې شړقولې. اوس هم خرو سره خلک دغه ظلم کوي.
رښتیا وایه خرو له چې د څوک خوراک ورکوي نه خو چې د خریړۍ نه وسپړي نو پرېږي دي نو یا په پردو پستونو باندې ورشي او یا د ډیرانونو باندې ګرځي نو د خدای ظالمه 800 روپۍ ورځ دې پرې وګټلی نو سل پرې وخوره که نه د خدای ظالمه ولې ظلم کوې د څاروي سره ولې زیاتې کوې د څاروي سره تا له کار وکړه نو چې کار یې د لو کړه نو ظالمه لږ خوراک پې وکړه که نه کوي حتیٰ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تحریش البہائم جنگول بنا کے وید حیوانات من خلق جنگو کا نہ جنگو چرگان خلق جنگی دا سے جنگی کہ دل تا خولا گزارا کی گی زی یو کال دا دی اٹک دل تا یو مدرسہ کے دما درسو پا ویسا کے او خو التا بچتا دبار رو تم دی خلقو بدا چرگان جنگول یقینو کا ما تا چاوی پخپل منی دی لیدلی وی دی چرگانو لی دا تانبی نوکانی خو دی سمر ظلم دی دو چرگان یو دے کی او جنگی کی دیو بل نبی نیو بیئی ظلم ندی دا زیادتی ندی ملزان جنگی خلق ملزان پا یو بل باندی دا سکی چی یو بل نا غوخی و باسی و دا یو بل نا ویختو باسی سپی خلق جنگی پا خدای قسم سپی پا لکونو پا کرولون روپو انامونا پیگی انامونا دا سی یو بل قطری قطری کی دا ظلم نده دا زیادتی نده دا مو ولی ظلم کو دا ولی مخلوق تبا دے مخلوق پا سارو ظلم کئی پا سارو رحم نکئی نو چې ظلم کئی رحم نکئی نو پا دی پیسہ بسکے چی دی دا سارو پا وینو پیدا کی پاگا پیسو بے سکے چی دی دا ملزانو دا چرگانو پا وینو باندے کما پیسہ پیدا کی او دا سپو پا وینو کما پیسہ پیدا کی خدای نیک بختان لانا ویرے گا پیغمبر منع کړی دا نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تحریش البهائم د دې نه منع کړی چې څاروي څوک جنګي حیوانات څوک جنګي مړزان څوک جنګي نه مکمل په خوا د چهارشنبه میله کې دغسې به خلکو ستاسې دا مړزان زه یو ځل چې ته تلم په خوا ډېره زمانه وشوه هلته هم د قربانۍ څاروي اخېسته دا ملګري هم راسره د دې بادرخیل او د کندي ملګري هم راسره او ساروی مغیطه غاړې ته ولاړو یخني و صادر مې والو ما سره په لاس کې تسبیح وې داسې مې اړولې یو سړی راغی وی جنګې یا لکه د خدای ظالم مې دا دې څه وایي هغه دا خیال وکړي د سره مړز دی وی جنګې نو ما وایي او را دې خوا کا نو صادر مې اوچت کا تسبیح مې ورته راوویستې نو مغرې وایي داسې یو ما ته نه ګوري چې پټکې مې یاو یا نه په هغه ورځو کې خو لکه ملا دې ګیره افتا او تا قربانۍ څارولې را داسې دا خلک په دې پخوا دا میله په دې دغه کې وه نوخار روډ باندې دا حال دی باقاعده خلک دوه کسان جنګي خلکو په انعامونه ښودي جواري ګناه نه ده دا پیسه دومره خواږه یدی د سپو په وینو راغونډی د خدای بنده سپي وساته ښکار دی وساته ښکاري سپي جایز دی بالکل وساته او ښکار پې کوه دا تازي سپي خلک ساتي ښکار پې کوي مړزان پې نیسي نور پسې نیسي بالکل ساته پیغمبر مبارک دی اجازت ورکړی دی ګډو چیلو د پاره سپې ساتلی شي چې ګډو چیلو سره منډې وایي او د سوکې د پاره سپې ساتلی شي چې کوم سپې ستا د سوکې د پاره بالکل د دې دریو سپو ته اجازت دی خو هغه سپو باندې به رحم کې کرم به کې ډوډۍ ولا ورکوه خوراک ولا ورکوه بیا وفادار ته بل څوک نشته مارغان که څوک په کور کې ساتیم جواز شته ګناه نه ده یو انسان په کور کې دننه مارغان ساتي یاره ښه نه دي بهتره نه ده ذکر رسول الله مبارک فرمای د ذکر نه دی وباسي د مون نه دی وباسي ټول ورځ به د هغې ویښ پورې به انخته به هغه مارغانو پسې خو یاره څه ګناه پکې نشته که څوک په کور کې مارغان ساتي خیر څه وبال پکې نشته بهتره نه ده ګورې زما په خبره ځان پوه کړې بهتره نه ده ښه دا ده چې پرېږدې ده چې دا مارغان آزاد ژوند تېری تاسو پنجره کې بند کړي نو ته خفه کېږې که نه خفه کېږې چې آزاد ژوند تېري بعضې داسې مارغان طوطیانې چې هغه بار آزاد ژوند نشي تېرولی پیشوګانې تښتوي هغه الوتیم نشي دا ټپوسانې خوري نو که دغه طوطیان موتیان ساتي په خپل کور کې ساته ډېر خلک یې ساتي او د هغې نه بچي اخلي او په لکونو روپۍ خرڅوي لیکن جنګول ګناه دا د رسول الله مبارک په حیواناتو رحم دا بچو پروازو کې ښکار کول منع دا په حیواناتو رحم
اوسه رانه رسول الله مبارک پسې زور کو په سفر کې چراله راځي شو نبی علیہ السلام ته نو حضور پاک هغه اوسه لګیا شو خبره وسره کوي وی دا الله رسول استاد مرګرو ځنی ولیم او په دې مخامخ غر کې یو غار دی پاغه کې بچی دی وګيري ما خلاصه کړه خپل بچو له پی ورکړه هود د حضرت سليمان عليه السلام سره خبرې نه دی کړې قران کې راځي مولا جرګک میګه خبرې نه دی کړې سليمان عليه السلام سره هغه په خبروم پیښه ویده یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنکم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان او لخر را روان دي هغه د خپل لاندې چقلانه کی څړو ته دنش فتبسم بالقول ها سليمان عليه السلام خبر اورید او مسکم شو ورسره وسیرالو پیغمبر مبارک معجزه د ماته رجمه د معجزه بیان د تکړه دي حضور پاک سره یې خبره وکړي نبی عليه السلام وتو فرمایل کده اخلاص کوم ورانه شی بیا بسی ته زمانی د مرګري ودا سے قسم برتاو خرم چې په مخ د زمکه او د اسمان لاندې و دومره سخت قسم د بلنی په قسم به وخره وې کذا واپس رانه لم تعالی نو ما د خدای پاک پورا ټکی به وایم پورا به وایم ما د خدای د زکات او د عشر د چیرمنانو په سب کې پاسه خلا خوشحالي کې ما د زکات چیرمن کا ما د عشر چیرمن کا ما د زکات چیرمن کا هغه زمانه کې به را غونډولم کول او تقسیمول به هم کول عشارین او دې زمانه کې را غونډول نه کوي او تقسیمول کوي چاله ور کوي خپل خوردیلا خپل خورلا خپل رشتہ دار لا چې څوک ولا اوټ ور کوي غلې ور کوي او غریب پری دی دا زما ووټر دی دل ور کوم دا زما دوست دی دل ور کوم دا زما گاونډي دی دل ور کوم او دا باقی خ غریب دی خ خوار دی زما خپل کار به کیمال کوټ نه راکې خپکهږي ما خبم پکې وي د ټول نه یاد خبم پکې وي زمړه دا به پریدو اسنه پچا بدونه لګي زبدا سی وېما چې که چرته رانه لما د خدای د قیامت پر د حرام خورو په سب کې پاسه حضور پاک وی اختدار له درول وی پرېګه خوش اکلا چې خوش اکلا لاړه خپل بچو له پی ورکل واپس رااله دایو دیتا وفا وای د پیغمبر معجزه ده لیکن رسول الله مبارک اعلان وکړ وی د نن پس فیصله شو چې د بچو په روزه کې بخکار نه کوي وسه دې دل تخکار کړه ولا نه دکړه غار کې واړه بچی دي مفتو کې تباش مرغې دا په جاله کې بچی وروړلې او تا دا اوښتل او ښکار نکړه جاله کې دوه بچی دي او مخله هغه ته ډوډۍ نه ملاويږي خوراک نه ملاويږي تلته کې به یمړه بشي دا باندې کوي حتی کې رسول الله مبارک فرمای کم ساروي چې پګېړې بچي دي قربانې له مالا نه مالا قربانې تا ګوره مونږ ته اصول خودلې شوی دي د وینځو متعلق رسول الله مبارک څومره رحم کړی دی حیوانات خو پریدا رحمت للعالمین دی په حیوانات او په مخلوق رحم اخو دې ظلم بنه کې زیاته بنه کې د سارو سره وهل تکل بنه کې لیکن وینځي غلامان څومره رحم یې کړی دی زمانه کې ډېر غټ رواجو د وینځو غلامانو او د مخ کې نه را روانو د حضور پاک په دور کې نه دي شروع شوی اسنه دونه وای چې دا وینځي په هغه زمانه کې دي دا د مخ کې نه د ابراهیم علیه السلام او د هغه مخ کې زمانه نه د سلسله را روانه و لیکن حضور پاک په یو طریقه د دوی د آزادولو کوشش شروع چې دا آزاد شي چې قسم خوري نو کفاره سره یو وینځه آزاد یو مړی آزاد چې فلان کی دے کې کفاره ورکه مړی آزاد کا فلان کی دے کې کفاره ورکه مړی آزاد کا تاسو بار بار فرمایي مړیان آزاد کې دا مړیان خوشی کې دا مړیان او کې نه آزاد وي نو تاسو سرونه دي اخوانکم خوالکم اوه اوه طالبان په پیږي عکس التشبیه اخوانکم خوالکم تا خادمان تاسو سرونه دي فاطعموهم من چې تسخري دا غینه ډوډۍ ولا ورک او چې تس اغوندې دا غینه ولا ورک ځان سره کینه و ډوډۍ ته جوړه مکه نه وستا مسلمان روړ دی یو صحابي راغی رسول الله مبارک له وی زما غلامان دي زما خبره نه مني دی وهم
کیف منهم یوم القیامه، قیامت پر ورځ به زموږ دوی څه معاملې. رسول الله مبارک به څه وایي؟ وایي چې هغې ستا خبره نه مني دا ګناه ده، چې ته یې وهې دا هم ښه نه دي، ګناه ده. نو د قیامت پر ورځ به حساب کتاب وشي. نو که د هغې نافرماني او ستا وال برابر و، خو نه ستا څه شو نه د هغوی څه شو. او که د هغوی نافرماني زیاته وه او ستا وال کم و، نو ستا فایده شوه. خو که د هغوی نافرماني کمه وه او ستا وال زیات و، نو د قیامت پر ورځ به تا نه خدای د هغې دپاره بدله لري. نو صحابي چغې کړې په ژړا شو چې نافرماني خو واقعي لږه یې، وال خو ډېرې. نافرمانی خود دومره نه کوي، ته ورته یې ماله پی راوړه او هغه لږ په قلار لاړ شي، زر راونړي په قلار راوړي، دا خو ډېره معمولي نافرماني ده او ته به ته کوتک ونیسي. ته وایې ماله دا شی راوړه او هغه راته دروغ وایي چې دا شی نشته، نو تا دا خو دومره نافرماني نه ده، دا کار په خپله هم کولی شي او ته ورته کوتک ونیسي او مور او پلار ورته کنځې. صحابي په ژړا شو، وایي د الله رسوله دویمه نشته د موره دوی، هغه دا ده چې به د امریان ازاد کړم. وایي دی د خدای په نوم مې ازاد کړی. ستاسو متعلق ما سره حساب کتاب کی. مرض وفات کې فرمایي ما ملکت ایمانکم. نن سبا خلک څومره ظلم کوي، افسر د خپل ما تحت سره څومره ظلم کوي. رښتیا وایي چې لږه خبره شي لیکل پیو کې ته مې دې نه چترال ته بدل کړي، لیکل پیو کې ته مې دې نه ډېر اسماعیل خان ته بدل کړي. زه خدای ظالمه ولې ظلم کوي؟ زما خبره نه ده منلې، خیر دې په نصیحت ورته وایي چې بدلې نږدې لیته ځان نه لري که کنه بل ځان لراوه. افسران هم بیا دې به ظلمونه کوي، بعضې نوکران هم ظلمونه کوي، همسایهګانو سره موږ څونه ظلمونه کوو او دې مزدور سره څونه ظلم کوي. مزدور سره زیاتې نه کوو موږ، رښتیا وایي پوره پیسې ورکوو نه، مزدور نه پیسې موږ نیسو. د مزدور نه پیسې نیسو، د بټیاري پیسو ته موږ ناسو، بټیارانو ته په دې اوړي کې موږ له دیګونه پاخه کې، په دې اوړي کې آسان کار دی دیګ پخول، بیخې ودي د غریب چې هغه خشاک دله ټوکړي ټوکړي کې، هغه اورونه دله بل کې، نو بیا به غریب راشي حساب لوي سبا راځه، نو چې سبا راشي مړه بله ورځ راشه رامنډی به، نو چې بیا ورسره مونږ تاسو حساب کتاب کوو، نو د هغه حق مونږ وو، د هغه خولې مونږ وو. مړه خیر دی، مړه یاره لګې، مړه ګزاره کوه، لکه پرېږدې داسې ورکه لکونه روپۍ دې ولګولې، نو څه پکې را دې غریب شوې که نه. دا نایان غریبانان مونږ په دې کوڅو کې ګرځو او دا ټول خطونه د لویشي او دا وادرې په دې غریب خشته دی. دا میلمانه له دې راغواړي، دا میلمنو ته د اوبو دنې ولې وي، دا ستا رشته په ده خشته او په ده ښکلې ده. مړه یاره دا 1000 روپۍ والا نه که نه رورې، مړه یاره بس ګزاره به کوو که نو خو نیکبخته 15 لکه دې ولګولې، نو ورکه ده لکه نه 1.5 روپۍ، ثواب به دې وشي، خیرات به دې وشي که نه. رسول الله مبارک څه فرمایي؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایي چې د مزدور خوله نیو چې شوی نو مزدوري ولا ورکړه، تر څو یې خوله نیو چې شوی مزدوري ورکړه. او سوی اوهو خطرناک لفظ دی، انا خصمهم یوم القیامه. د قیامت پر ورځ به د خدای په دربار کې د مزدور د طرف نه زه تا سره جنګ کوم. قیامت پر ورځ به د مزدور وکالت څوک کوي؟ رسول الله مبارک به کوي. د خدای په دربار کې چې یو خوا ته ولاړې، بل خوا د مزدور د پاره رسول الله مبارک ولاړې. موږ ظلم کوو که نه؟ ټول موږ زیاتې کوو، ترکان سره، لور سره، نئی سره، بټیاري سره، دا موږ زیاتې کوو. پخوا شپونکیانو خلکو له به دا څاروي سرول، هغوی سره زیاتې وکړو. مشران خو قسم په خدای مشرانو ورله دې خلکو له دغه ورکړي دي، ځمکې ورکړي دي، ځکه خو رزق کم او خو خوشحاله ټولو په جومات کې ناستو.
باقاعده دې خلکو له مشرانو ځمکې ورکړې وې ځمکې او دې خلکو له به مشرانو جوار ورکول غنم به یې ورکول ګوړې به یې ورکولې خشاکونه به یې ورکول د پرله لټي کوم اوس کم دي چې ته هم لیدل چې ته بټیاري یا دني یا د لور په اوږه باندې چې ته ګوړه پرته یې وروړې ول چکې هم نه ورکې چکې ګوړه توبه وباسه دا حضور پاک فرمایي قیامت پر د مزدور د طرف نه به زه وکالت کوم نو مزدور هم ته اوس هغه خپل زور وباسي چې په ګوټ شروع کړي نو بس خاوره ورچي په کابل باندې کابل مبل نه پرې کوي او راشه تمکې خو دیم د سره کوم دا غسر نه راخطا شي په جوب چو دی بل سر ته تیوزي یقین په خدای وکړه که کابل له ټقم ورکوي خوره رالی یو ځای نه په بل ځای پاسه یې غورځوي یو ځای نه رالی په بل ځای یې غورځوي هغه هر څه لاندې پراته داسې به نه کوو ذاتي به نه کوو د سیرت د پیغمبر بیان به مونږ کوو خو مونږ به د حضور پاک په سیرت عمل کوو چې پیغمبر مبارک کوم دین مونږ له راوړی چې مونږ هغه دین باندې عمل وکړو عمل یقین په خدای وکړه دومره رحم والا ذات په دنیا کې چې ته نه دی تیر شوی کم چې زمونږ د دواړو جهان مبارک سردار تیر شوی پاک چې رحم کړی کرم یې کړی حضرت صفیه رضی اللہ تعالی عنہ د خیبر په غزا کې ونیولې شوه وینځه و وینځه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله وینځه وه وینځه چې ساتې نو ساتلی شي وینځې سره چې ملاویږي ملاویدی شي وینځه به د کورم خدمت کوي بار به هم خدمت کوي د وینځې د مخ او د لاسونو پردم نشته او د سر پرده هم نشته ګرځي به د سړو د وینځو یو شان صرف خېټه او شایه عورت دی باقي ګرځي خدمت به دی کوي حضور پاک کم حیثیت ورکړه واه واه ام المؤمنین یې وګرځوله د مسلمانانو مور یې وګرځوله او نکاح ورسره وتړله بغیر نکاح هم ساتلی شوه په شریعت کې وینځه بې نکاح هم ساتلی شي نه ازاد یې کړه او ام المؤمنین یې وګرځوله د مسلمانانو مور د عایشې بیبي او د عمر د لور د حضرت حفصې بیبي برابر یې کړه حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها وینځه وه په جهاد کې ونیولې شوه رسول الله مبارک څه چل وکړ ازاد یې کړه او نکاح پې وتړله په حیث د وینځې هم ساتلې شوه نه نه ازاد یې کړه او د مسلمانانو مور یې ته جوړه کړه ام المؤمنین یې ته جوړه کړه حضرت زید ابن حارثه غلام او غلام زید ابن حارثه او په اصل کې دا غلام هم نو پخوا به د خلکو ظلمونه کول پر دې واړه به یې تختول او خرڅول به دې چا را تختول بیا په حضرت حکیم ابن حزام اغشته او هغه بیا حضرت خپل ترو ته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته بخلو حضرت خدیجه حضور پاک ته بخلو او مکه مکرمه کې د نبی علیہ السلام خدمت یې کو یو ځل د علاقې خلک راغلی حج له یا عمرې له دا زید ابن حارثه ولیدل الکه ته زید وی او د حارثه وی او یلکه تا پسې خو ستا مور او ستا پلار ډېر جاړي دی خو ماشوم را تختولی شي بس هغه خلک چې واپس بل وطن ته کلي ته لاړل نو مور پلار ته یې وله الوي وي ستاسو هغه بچې خو مونږ په مکه کې ولید او مکه کې د چا سره دی د بنو هاشم سره دی بنو عبدالمطلب د پیغمبر علیه السلام خاندان یې ورته یاد کړو بس هغوی باندې خو اختر شو که نه چې خو زمونږ بچې پیدا شو اوس به ورشو خپل بچې به راولو او که په پیسو وي په پیسو به یې راولو داسې خوشحالی و اختر شو پې چې چاته د خپل بچي د خپل زوی پته ولګي نو رور یې هم راغی او ترې هم راغی ورپسې او بلا تحفې تحایف یې هم راوړل نقدې پیسې یې هم راوړې چا نه تپوس وکړو حضور پاک ورته چې یاد کړو یو زید د سره دی نبي علیه السلام لرال کېناستل داسې صفتونه یې د حضور پاک شروع کړل داسې صفتونه نبی علیه السلام او تحفې تحایف یې هم راوړل ورته یې ویل مقصد هم څه دی تاسو زما دونه صفتونه شروع کړل څه چل دی وایه
وی د موږ یو بچی دی موږ نه چا ماشوم تختولی دی تا سره موږ ته چا الوی چې دلته دی بس مور پلار باندې اختر دی او مور ورپسې ډېره زیاته خفه ده او پلار یې مور یې د سر ویښتو باسي دا د په غم کې مونږ تاله راغلي یو هر څومره پیسې چې غواړې مونږ دله درکوو خو ته مهرباني وکړه دا لږ مونږ له راکړه رسول الله مبارک غوندې رحم وی دا څه خبره بې پیسو ستاسو دی 1 روپۍ دی نه ستاسو بچی دی بوزین اجازت دی خو زه یې راغواړم یوه خبره درته کوم که تاسو سره ته بې پیسو ستاسو دی خو ګورې که نه ته نو په زور به یې نه بوځئ ماشوم نه دی اوس لوی دی ماشوم می داسې میم درکه اوس لوی لږ دی نو که د سره نه ته په زور به نه بوځئ که ته بې پیسو هم ستاسو دی هغې وی بس وشوه خبره هغې وی چې مونږ ته د مور او پلار ال د جړه ووایو دی به څنګ پاتې کېږي زید ابن حارثې راوست وی زیده دا څوک دی وی دا مې تره دی وی دا بل څوک دی وی دا مې رور دی ټیک دی وی او تا پسې بچی راغلی زما د طرف نه تا ته بچی اجازت دی که ته دوی سره دی زه لاړ شه ورسره مور به ووینې پلار به ووینې ترغیب یې موله ورکړه مور د پسې جاړي تره هم وله ترغیب ورکړه چې پلار د پسې جاړي مور جاړي رور هم ورته ووی زید ابن حارثه وی زه خو نه ځم ولې نه ځې مور آزاد ژوند پرېږدې غلامي خوښې په مقله هوښیار خو نه ما له خدای د رسول الله مبارک غوندې پلار راکړی زه په حارثه څه کوم او ما له خدای پاک د حضرت خدیجې په شان مور راکړې ده زه په خپله مور څه کوم او ما له خدای د حضرت زینب او د حضرت فاطمې په شان خویندې راکړې دي نو زه په خپلو خویندو تاسو څه کوم یا زیده مه کوه ګورې مه کوه مونږ د پسې راغلي یو اړه مه ستړی کوې ما له چې خدای کوم جنت راغلی دی راکړی دی زه جنت نه پرېږدم رورې وایي هغه وخت سره مونږ وي زید قمقل دی غلامي خوښه کړه آزاد ژوند دی خوښ نه کو غلامي خوښه کړه قمقل دی خو وروستو مونږ ته پته ولګېده چې زید زمونږ نه هوښیار و هغه غلامي خوښه نه کړه د رسول الله مبارک غېږ یې خوښه کړه نو د پیغمبر مبارک رحم ته وګوره که نه حضور پاک اعلان وکړه وی د نن نه پس به زید زما بچی دی زید ابن حارثه به نه وایه چې زید د حارثه زوی زید ابن محمد به وایه چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم دې ته مینه وایي داسې خاندان کې داخل کا خپل زوی ته جوړ کا چې رسول الله مبارک فرمایي زما د خاندان نه د آدم علیه السلام په اولاد کې قیمتي خاندان بل نشته غوره خاندان زما د نسب نه وي خدای دا نسبونه شڼ کړل نو په بهتر نسب کې زه پیدا کړی یم نو د حضور پاک د نسب نه بهترین نسب بل نشته نو رسول الله مبارک خپل زوی که خپل زوی خلکو به وی زید څوک کم زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم او په ټول قرآن کې د یو صحابي نوم نشته د یو صحابي نوم نه دی راغلی ما سوا د زید نه فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها په محبت سره د کافرو نومونه راغلي دي خو هغه په سختۍ راغلي دي هغه د عذاب په بنیاد راغلي دي د مسلمان نوم چې راځي په خوشحالۍ به راځي د پیغمبر نوم چې راځي په خوشحالۍ به راځي د صحابي نوم که راځي په خوشحالۍ به راځي د یو صحابي نوم نشته ما سوا د زید بیا وروسته حکم راغی چې یاره پردی بچی به نه بچی کوې دلته موږ ته یو دیني مسله ووایم بل پردي بچي به نه بچي کوې ډېر خلک یې بچي یې نه نو خور وله زوی ورکړي رور وله زوی ورکړي د ښځې خور وله ورکړي د ښځې رور ورکړي د خاوند رور ورکړي د خاوند دا ګناه ده په شریعت پی وله بچي بل له ورکولی شي چې پی وله ورکړه لیکن خپل بچي بل له ورکول بیا سبا په شناختی کارت کې هغه پسې لیکي پردي پلار پسې په سکول کې پردي پلار پسې لیکي د هغه زوی شي د هغه د ښځې زوی شي ګناه ده ګناه او حرام په څلور مذهبه ګناه او حرامه ده ناروا دي که پردي د ستر امتی کېږي که جنۍ د ستر امتی کېږي که هلک د ستر او پردی ته کېږي زموږ خلکو کې دا یو رواج
ماشوم یې لوی کړي هلکه چې خدای درکړه ټیک ده چې خدای در نه کړه بس په قلار کښېنه دویمه ښځه وکړه چې بچي دې نشته او یا خپله ګزاره کوه چې خدای در نه کړه بس ګزاره کوه که نه اسی په ګاونډ کې د ټیک ده درواره خیال ساته د خورۍ خیال ساته ځان سره لویه وه خو دا به نه وایي چې دا ما بچی دی دا مې خورۍ ورته وایي دا مې رواره دی تعلیم هم پې خدمت هم وکړه پیسې مو وله ورکړه واده مو وله وکړه زه ټیک ده یو ښېګړه ده ورسره دې وکړه خو دا به نه وایي چې دا زما بچی دی وایي دا د پلان کې بچی دی څوک ځان تپوس کړي ماشوم څوک دی خورۍ ماشوم څوک دی رواره مې دی ماشوم له تپوس دی سر دی ماما دی دا څوک دی دا مې تره دی بس دقسې وایي کوي تاله خدمت واده مو وله وکړه خرچ هم پې کوه هر څه پې کوه خو پردې بچې په زویوالی نیول چې شناختي کارت کې ځان پسې ولیکې او خپل جایداد کې بیا غلی څه ورکوي دا په شریعت کې ګناه ده نو رسول دا حکم راغی ودعوهم لآبائهم واقسط عند الله بدن نه پس ورته زید ابن محمد مو وایي زید ابن حارثه ورته وایي صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر علیه السلام په غلامانو رحم غوینځو رحم د حضور پاک کافرو باندې سونه رحم کړی بعضې خلک وایي دا جهاد چې کړی بالکل کړی د جهاد خو چا سره کړی لاول به ورته وي صلح یې هم کړی دی مدینې ته چې راغی لومبی د یهودیانو سره صلح وکړه میثاق یې ورسره وکړه حضور پاک په خپله ورغوي راځئ ما سره جوړه وکړئ خو د جوړې نه پس هغوی ناکردی وکړي دومره ناکرده وکړه چې پیغمبر علیه السلام ته زهر واچول دومره ناکرده وکړې چې میچنې پلې پر رسول الله مبارک راغورځو خو جبریل علیه السلام خبر کړو خدای ته بچ کړ دومره ناکرده وکړه چې مکې ته لاړل او د مکې کافران یې په مسلمانانو راوغورځول وی راشئ دننه سره موږ ملګري یو د بار نه تاسو رښتیا ووایئ چې دومره ناکرده یو قومو کې هغه سره بیا جهاد کې که نه به کوي د هغې مثال د هغې وجود دی چې په یو لاس کینسر ولګي ستا لاس دی لاس قیمتي لاس دی قیمتي پټی یم د ګرمۍ نه د یخنۍ نه صفی یم ولکې خو چې لاس د کله سخا شو اقه لاس پرې کوې که نه پرې کوې نو جهاد پیغمبر علیه السلام کړی د کافرانو سره خو د هغې کافرانو سره صلح یې هم کړی دی چې چا به وي در سره صلح کوم او که څوک به ډېر ناکرده و نو یې به خر صلح سره کوم خو ټیکس به راکې جزیه به راکې چې هغه به او ټیکس او جزیه در کوم وی دنه ما سره جوړه چې کوم به هټ دړم لکه د مکې مشرکان حضور پاک مبارک چې د مکې نه مدینې ته راغی غوږ کېده مکې نه مدینې ته راغی کورونه یې ورته پرېښودل صحابو وطن یې ورته پرېښوده ځمکې او جایداد یې ورته پرېښودل ښځې د ډېرو نه پاتې شي په مکه کې ماشومان بچي د ډېرو نه پاتې شو نو چې څلور نیم سوه کیلومیټر د نه لاړل غریبانانو تښتېدل او کورونه یې پرېښودل ځمکې ډک ډک کورونه یې ورته پرېښودل ډک ډک بس پرېږدی که د هغې د پاسه به دوی مدینې ته تلل او د صحابو په چراګاه باندې به اور ورته کړ د هغې د پاسه چې په مکه کې کم مسلمانانو کمزوري ابې والټکول د هغې د پاسه چې کم مسلمان به په لاره روانو او دوی له به په ګوتو ورغې نو هغه به یې ټپ ډبه وټکاو به نو څه به کوي رسول الله مبارک به داسې ورته ناست نو په مکه کې موله په شا لرې واچول صبر یې درته وکړه که نه نو په مکه کې مو وله مرۍ ته پړي واچول نو صبر یې درته وکړه که نه نو په مکه کې مو ته مرۍ ته حضور پاک مبارک ته څادر واچو نو صبر یې درته وکړه که نور څوک نو په مکه کې بلال سره څونه نخرې کړي دي صبر یې درته وکړه حضرت یاسر سره څونه ظلم وکړه په ظلم هم شهید کړه صبر یې درته وکړه بی بي سمیه هم په ظلم شهیده کړه صبر یې درته وکړه حضرت خباب به په سکرو د پاسه قسم په خدای سملاو په سکرو یو دلته حضرت عمر ته تپوس وکړه وی خباب تا سره خو ډېر زیاتې شوي دي په مکه شریفه کې یو الخو راته ووایه وی عمره ما نه تپوس مه کوه زه ما نه د املا نه تپوس وکړه نو چې شاته یې ولکه مې سوچت کړه وی خبابه وی داسې ملا خو مې د چا په ژوند کې نه ده لیدلې په دې کې خو دوه ګوتې زیم بې داغه نشته وی امیر المؤمنین زه به یې بوتلم د ایمان د وجې نه
نو سکاره به یې ګرم کړل، نو په ځمکه به یې خواره کړل، نو ده به یې پرې سملولم، بېهوشه به شو. نو زما د وجود نه به د څرمنې نه هغه اوبه او وینې وبې دې د سکرو اور به یې مړ کړ. دا ارس رسول الله مبارک برداشت کړل. صحابه برالل او نبی علیہ السلام ته به شکایت وکړه د الله رسوله په موږ دا ظلم کېږي، څوک یو مخ نه بل ورته نیسئ. دفاعي جهاد هم نو اقدامي خو څه کوي، خو دفاعي معنا ګزاره کوي. عبدالله بن مسعود سره څونه زیاتې شوي، غږ یې نه دی کړی. 3 کاله د دواړو جهانو مبارک سردار سره د مسلمانانو په شیب ابي طالب کې تیر کړل. 3 کاله څه به یې خوړل، د اونو پاڼې به یې خوړې، ګیاګانې به یې خوړې، دربونه به یې خوړل، ماشومانو به یې د لوږې د درد د لاسه کریکې والې او چغې به یې والې چې وږي او دوی ورسره سلام کلام اغېشتل خرڅول هر څه بند کړي، سوشل بایکاټ. دا ظلمونه وشو که نه؟ دې ظلمونو ته نه ګورې او دا وایي چې پیغمبر مبارک جهاد وکړو، چې ته مدینې ته لاړل او مدینې ته یې کډې یوړې، دوی بیا ورپسې بالته تلل، دوی بیا مسلمانان دلته غریبانان تنګ کړي. نو د هغې نه پس الله ورته حکم وکړو چې یو جټکه وله ورکول پکار، سمیږي نه، دا د کینسر لاس دی، دا اوس پرې کول پکار دی. نو رسول الله بیا پیغمبر مبارک راغی، 300 کسان ورسره په بدر کې، 8 ورسره تورې وې، 8 تورې، 2 سونه دي، 2 سونه او یا اوخان، او کافران 1000 کسان دي، څوک 950 وایي خو 1000 کسان دي، او ټولو سره تورې دي، 900 ورسره اوخان دي، 900 اوخان، دلته اویا اوخان، هلته 900، دلته 2 سونه دي، هلته اویا سونه دي، او ټولو سره وسله ده. بیا هم لږ دي او کافر څونه ډېر دي، لیکن د خدای مدد ورسره، او کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. داسې وټکول چې اقا او یا غټ غټ کافران یې مردار کړل، او یو له لاسونه وتړل او مدینې منورې ته یې یوړل. سمېږي که نه سمېږي؟ د دې د پاسه یو انسان دا وکړي، نو ته هغه د پیغمبر علیه السلام دې ته ګوره او دې ته نه ګورې چې دا په مکه مکرمه کې 14 کاله یې پې میچنې ګرځولي. دا هم رحم دی چې کم لاس کینسر اوی او ته پرې کې، دا په باقی وجود رحم دی چې باقی وجود به بچ شي. د قرنګ دا کم کافران چې هټ دړمه دي او ظلمونه کوي د مسلمانانو سره، او دا مړه کې دا کینسر دی، په نور مسلمان رحم دی. دا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله قرآن شریف کې فرمایي، حسر سره فرمایي چې ته ما د ټول مخلوقاتو دپاره، مخلوق مه وایه بلکې مخلوقات وایه، د ټولو دپاره رحم. ستا تعلیمات تر څو وي تر هغې پورې به قیامت نه راځي، چې ستا تعلیمات ختم شو نو قیامت به راځي. زمونږ دا وجود او زمونږ دا ایمان او زمونږ دا دین او زمونږ دا منځونه او زمونږ دا روژې، قسم په خدای ټول د رسول الله مبارک د برکته دی. د مارونو د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو به عمل کوي ښه، او کوشش به کوو، دا سوچ به مونږ کوو قبر کې والله که زمونږ څوک پکارېږي، قیامت پر ورځ والله که زمونږ دا بچي او زمونږ دا خاندان او زمونږ دا مال او دولت ټوپک او دا څیزونه پکار شي، هلته به یو الله پکارېږي، یو د پیغمبر مبارک سفارش به دې پکارېږي. که ستاسو مونږ د حضور پاک تابعداري وکړو، امت نن ډېر بل طرف ته روان دی، په خدای یقین زه ویرېږم کله کله ډېر امت لاړ بې دینه شو، بربند شو، بربند د پیغمبر مبارک د سنتونو ډېر زیات لرې شو، ډېر ګستاخه شو امت نن، ډېر زیات لرې شو، ډېر ګستاخه شو. نه د خدای پروا شته او نه د رسول پروا شته، نه د پیغمبر د حیا پروا شته او نه د عزت پروا شته. الله دې رحم وکړي. موږ به خپل کوشش کوو چې موږ د رسول الله مبارک په نقش قدم لاړ شو. درود شریف یو ډېر زیات وایه ښه، درود شریف ډېر قیمتي شی دا وایه چې ته به انشاءالله یو جمعه راته په درود شریف هم بیان وکړو. دعا وکړئ چې خدای پاک موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سوچه تابعداران جوړ کړي. یا الله د هغې په نقش قدم هم روان کړي. الله ته په موږ رحم وکړي، الله ته په موږ کرم وکړي. الله د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي، الله د مصیبتونو نه په امن کې وساتي. یا الله دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي، او الله د دواړو جهانو د غمونو نه وساتي. بعضې ملګري دي بیماران دي، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک له روغ صحتونو او شفا ورکړي. بعضې قرضداران دي
زموږ داسې بعضې د پېښور یو دی بل ځای دوستان راغلي دي قرضداران دي دعا وکړئ چې خدای قرضونه خلاص کړي د چا په بل پورې دي دعا وکړئ چې خدای پاک یې وله راوباسي د چا کاروبارونه کمزوري دي الله ته یې کاروبارونو کې برکات واچوي خدای ته موږ له دواړو جهانو خیر او برکات راکړي خدای د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه مو ساتي د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي الله که د چا بچي ني ته وله اولاد ورکړي که د چا نارینه اولاد ني پروردګار نارینه اولاد وله ورکړي بای زموږ د جمع دوستان دي عمرې له روان دي سبا څه زموږ بای دوستان دي بادر صاحب ورو د هغه ملګري دي دعا کوي چې خدای په خیر او په خوشحالۍ ورسوي خدای د قبول شوي اعمالو توفیق ورکړي الله بیا په خیر راولي او موږ تاسو ټول خدای پاک د بیت الله حجونو لګولي خدای مو عمرو له بوتلې کې الله ته زموږ نه راضي شي که د چا په کورونو کې فرشتو کې روانې وي خدای ته ول روانې په روغو بدله کړي برحمتک یا ارحم الراحمین د ارشا استاد وفات شو خدای پاک خدای وبخي د ارشا استاد ډېر ښه سړی دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب معروف خیلو کې یو زنانه دعا غوښتې ده الله تعالی دې دعا قبوله کړي او دا بل ملګری معروف خان د هغه نیکه بیمار دی الله دې روغ صحت او شفا ورکړي امام کی جय نماز کو لپیٹ کر اس پر بیٹھنا خیر دی راوین غوړي کې بغیر د رانغښتو نه پکې ناشته شي او په کش باندې موټر سایکل گاډي غشته شي که په ګرانه می خیر دی او دا بعضې ملګري د مدینو سټې ته اپلای کړې ده الله دې ولله کامیاب کړي دیم دعاګانې غواړي بیماران دي الله یې ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي